خو د لولي پاپا ها ګرانو کتونکو ير چاپیره دا 14 لري ښه دا مرته دا ماشومان دلته کې ناست دي وګورئ دا وګورئ داسې یو دغه ورته کومه دي ته وګورئ بس دا چې دا دغه شو دا وګوره ګرانو کتونکو سلامونه کوم الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی د 400 په جنګو سکول کې موجود یم تاسو به هر قسم ماډل ماشوم دی کې وینئ دا ولې دا غربت په وجه باندې په دې سکول کې سبق وایي کپړو کې به څو قسمه وي اوس خو چېرې استاد دا وایي چې پلاره د بچي تپوس نه کوي نو دغه خبره ما همیشه مسترد کړې ده او رد کوم یې د هغې غټه وجه دا ده چې دې ریاست پلار په یو داسې لانجه اخته کړې چې هغه بچو له سیرړو ګټي او که نه د بچو تعلیم وکړي او خو دا ماشوم دی لږ هم تنګ که نو پلار ورته وایي راځه زه د باندې هوټل کې کار کوم بس ما ته تعلیم او په دې حالاتو کې تعلیم ګرانو کتونکو د جنګي سکول باندې خو ټیکټ ولګوي او دې ته خلک رادننه کېږي او نظاره کوي چې د مرګ سره ماشومان استادان لوبې کوي او څه وخت هم دغه بلډینګ راپریوځي د لیټرینونو بد حال دی کلاسپور اچرته کې دی د ډینګي ماشي خبره کېږي ورشه هغه ځای کې ډنډ جمع شوي دی خو یو ماشوم ته تکلیف ورسېده یو ماشوم ته د دې ذموار به څوک وي بلډینګ چې کوم دی دا څه وخت هم راپریوځي تاسو هسې یو کمره ښیم بیا د ماشومانو سره خبرې اترې کومه نو اوس ماشومان دا ما پسې ګرځي راګرځي په د هغوی هم څه کار شته راشته نه خو یو کمرې ته هم دا دی چې زه تاسو بوځمه دا یو کمره ده او دې کمرې خال ته وګوره دلته زما ګلالي بچي دلته کې سبق وایي په دې به دا داسې یو ګن ترک کې دا ماشومان ناست دي چې دا بېله بیماري ده او دا یې هغه کټکې او ورڅه چې کوم دی نو دې ځای کې پراته دي او راشه ښه راشه دې ته وګوره دا وګوره دا دلته دا بېله بیماري ده دا بېله بیماري ده بچو دې ته تاسو ګورئ او چې کور ته لاړ چې جامې خو مسخه پسخه وي او بس په دویمه درېیمه به امتیازه کوي دوی جامې هم بدلې خو د لولي پاپا ها ګرانو کتونکو دا خو د پرایمري سکول دی خو دا دې خوا چې کوم دی نو ورپسې د خیر ماشومان دي زه وزیر صحت صاحب ته یم وزیر صحت صاحب دا وزیر تعلیم صاحب وزیر صحت صاحب هم ضرورت په دې دی چې دلته په دې ماشومانو کې دومره بیماری دي دومره بیماری دلته پری میډیکل کیمپ پکار دی د دې ځای اوبه څښا شوي دي دلته پری میډیکل کیمپ پکار دی ها زه وزیر تعلیم صاحب ته چې ستا بچي په داسې سکول کې سبق ویل شي لکه داخل که پکې که نه ګرانو کتونکو دا وګورئ دا سیخونه پکې راوتلي دي دا پکې موږ ته را دغه کړي دي او دې خواته زه دا ښیم وګورئ جی راشئ دا راشئ ګرانو کتونکو دې دپاره به زه د 400 خلکو ته اعلان کوم چې یو ورځ صفایي له راشي چې دا د جولاګانو تارونه او دا موږ د دې نه لرې کړو د دې صفایي له به انشاءالله زه په خپله وخت ورکوم چې دا څه زموږ نه چې څه کېږي چې هغه کولی شو که نه هغه بلډینګ ته هم بوځم هر بلډینګ چې کوم دی نو ډېر بد خالی دی ښه ګراونډ نشته دا وګوره جی دا وګوره دا د کوم سن دی دې ته وګوره دا څه وخت هم په وړو چې کوم دی نو دا راپرېوتي شي السلام علیکم دا وګورئ جی دا ګرانو کتونکو زه دا هم شکر دی چې بجلي پکې شته دی خو دې ته وګورئ دا وګوره دا د دې دیوالونه دا ګیر چاپیره دا 14 لري ښه دا مرته دا ماشومان دلته کې ناست دي وګورئ دا وګورئ داسې یو دغه ورته کومه دې ته وګورئ بس دا چې دا دغه شو دا وګوره دا ټول 14 لري دا زما ګلالي بچي دي زه به د وزیر تعلیم صاحب نه دې تپوس کوم خو دې ډیو نه به تپوس کوم چا نه به کوم یا به دې سکول د استاد نه کوم دا خو مرته کینولي دي دا غونډ 14 لري ښه څه وخت خو مې دا سراسري چې کوم دی ګرانو کتونکو سراسري دا بلډینګ دا بالکل دغه شوی دی ښه بره وګوره هغه ځای ته وګورئ ټول کوږ وږ شوی دی ټول کوږ وږ په دې باندې ټیکټ لګول پکار دي چې دلته کې خلک راشي او دا کمرې سیکي چې زما ماشوم په کومو حالاتو کې زده کړه کوي په څومره سختو حالاتو کې استاد اسلام علیکم استاد تاسو خو مرته ماشومان کینولي دي ماجي دا څه وایو موږ چې څه وخت په وخت پر راپورټ ورکړی مخکې دا خو کایم بالا نه بس پکار جریه دی تاسو ته خدا ویلي چې د ماشوم باندې سبق مو ویل ته مکه نه وي 2010 سیلاب نه پس
نه دې خو نه دي ویلي چې مکې نه وی او ها. وایي چې وبشي انشاءالله وبشي. اصل چې تاسو کله ماشوم ته پړهایي ښایي نه هغه ټایم کې هم سیخ ساتي ماشوم د تاسو چې باره دې ته ګورئ ګرانو کتونکو دې ټایم کې خو دا چت په ما را پرېوته نو زه به د پرنسپل صاحب نه تپوس کوم ځکه نو بس باقي د الله نه به خیر غواړو جي نو زنګ دا وسه نه ده بیا و چې الله ته منظوره وه حاجي یو خصوص ماشومان یو کمره کې مړ شي بیا و چې الله ته منظوره وه زمونږ دا وسه نه ده زمونږ دا وسه نه ده سرجي دا حالات چې وینو دا خو ټولې کمرې کږې وږې څه وخت هم را پرېوځي محترم وروره تاسو ټولې ګیلې په ځای دي مونږ وخت په وخت خپل مشران چې کوم زمونږ دي زمونږ د جړا دی چې کوم دی د پروژیم چې کوم دی هغې ته مونږ وایو ریټن را سره هر څه پراته دي د دې دپاره د 2018 نه زه خپله په منډو تړو کې خو وشي یو کیس زمونږ وشي یو کیس ورک شي کیس وشي یو کیس روک شي نو نه پوهېږو چې څه وجه ده مونږ خپل کوششونه کوو دا هر ویډیو ما سره په ریکارډ شته ما خپل افسران بالا ته لیږلې ده تر 68 پورې ما لیږلي دي نو نور خو زمونږ وس نشته زمونږ خو صرف منت کولی شو زاري کولی شو خپل کوشش کولی شو دا چې دوبه راشي دا ځای خو ډېر ډنډ دی نو دلته بیا باران باقاعده دی کې اوبه ولاړې د دفتر کمرې پورې اوبه ولاړې هغه تاسو هم کتل د هغې بیا مونږ صفایي کوو هغه بیا خپل افسرانو ته هم لیږو چې مونږ ته دونه اوبه راغلې وي او مونږ وښکلې زمونږ د بعدې ریکارډونه زمونږ میزونه کورسۍ د دې د وجې خرابېږي چې اوبه راشي زمونږ په کلاسونو کې اوبه مونږ ته ولاړې دلته خو ماشومان استادان کلاس فور هر وخت په صفایي کې لګیا وي چې دا زمونږ بس دغه جون دی نو باران چې شي ډېر باران شي دغه حالات خراب شي نو بیا مونږ د لاندې کلاسونه چوټي کړو صرف بره کلاسونه وساتو او کلاسونو صفایي وکړو خپل استاد زه وینم دا استادان د خپلو مبادو لپاره د تنخواګانو دپاره ما ډېر سکولونه ولیدل چې خسته خالی ښکار دي د هغوی دپاره احتجاج هم کوي روزي هم نو چېرته یونین سره په دې خبره نه ده کړې چې دا ماشومان خپل بچي په حقیقي کې وګڼي او دې لپاره احتجاج ما خو ګروره دا د یونین کار نه دا د زمونږ د افسران بالا کار دی د سیکریټریټ کار دی د ایم پی ای کار دی د ایم ان ای کار دی حتی زه خپل ایم پی ای له تللی ما د ځان سره مې خپل ډسټرکټ افسر واغېرودو کې جهانګیر خان صاحب مې واغېسته او باقاعده شکور خان سره کېناستو په دې خبرو وکړه او فنډ شوی مو د دې لپاره فنډ روک لکه منظور شوی ما سره هغه په پروف راته دي چې څو څو ځله د دې لپاره ختم شي بس ونشي کار 2010 نه سرجي د دې سکول چې کوم دی نو حالات خراب شوي دا سیلاب نه پس دا غي وي چې دا دغه د استعمال نه دی مې استعمالوي چې سیلاب راغلی بیا اوس په دې 2000 کې خوشا کې بل یو سیلاب راغلی هغه کې دا وټولې په کلاسونو کې دا فرنیچر ته مخامخ پروت دی دا ټول هغه سیلاب تباہ کړی دی بس مونږ خپل کوششونه کوو وخت په وخت خپل کوم افسران بالا دي او دغه دي هغې ته خپل جړاګانې فریادونه کوو وخت په شاهنواز طرفزی را سره دی د سکول دوره وکړه شاهنواز صاحب په خیر څنګه ورور اخی موږ د خپل 400 کې ویلکم وایو خو زموږ د 400 د هر سکول دا خال دی و 400 کې اول خو اوریدونکو چې کوم کتونکي دي دغه نه مننه هغه ته ستړي مشي وایم تاسو هم ستړي مشي خوشاله اوسئ او سکول ته خو زه راغلم په خپل ځان سکول کې خو دغه چتونه ټول مات دي باوجود د دې چې دلته داسې کومه یو څه پیښې به هم نه شوي لکه که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې خو هلته سکولونه په وسلوالو په بریدونو باندې په دماکو باندې لوځولي وو نو هغه کې بیا سړی ووایي چې دا سکول وراتلې فیزیبل نه دی نو بیا خو یو جواز هم جوړېږي چېرې په دې کې چاودنې شوي دي دلته خو چاودنې هم نه دي شوي اوس دغه سکول تقریبا څه 50 شپېته کاله لا شاید زیات وړاندې آباد شوی دی خو بیا هم د هغې دا حل دی چې په دې ځای کې چېرته زما په نظر باندې چې څومره پورې زه ګورم هغه سریا سیخان پکې چې کوم راوتلي دا مغه شپېته کاله پخواني سیخان دي ټول زنګ وهلي دي وران شوی دی نو په کار د حکومتي چارواکي چې کوم دي یا د تعلیمي محکمې چارواکي دي هغې ته پاملرنه وکړي ماشومانو تعداد هم پکې ډېر زیات دی او زه به خپل هم دا ګورم چې په هره کمره کې په هره کوټه کې د ماشومانو شمېر ډېر زیات دی نو خدای دې نه کړي دغه پرنسپل صاحب سره مې چې وکتل هغه ویډیوګانې راته وښولې نو هغه ځینې ویډیوګانو کې دغه ملبې لاندې پرتې دي راغورځېدلې دي خو دا هم دی وایي چې په هغه ورځو کې راغورځېدلې دي چې کله زلزله یا طوفان راغلی دی موږ ماشومان یو منځ ته کړو چې د کوټو نه بهر راوباسو نو دغه فیزیبل خو نه دی معنی چې هغه د تعلیمي سلسله چې پکې د لړۍ پکې چې وساتل شي جاري د هغې جوګه خو نه دی ډېره زیاته مننه کوم شاهنواز صاحب ډېره زیاته مننه ښه زه د دې ماشومانو سره خبرې اترې کوم دا راته ووایه چې داسې حالاتو کې به تاسو مخکې لاړ شئ څه وې په دې سکول کې سبق ویل کېږي نه دي هر وخت په دې بلډنګانو ته ګورئ او دي بس دا هر وخت را پرېوتي شي او سړي لاندې بس هر وخت ماشومان ګرځي را ګرځي
څه وایې ته؟ چې بس دا ځای د سکول نه چې واړه چې راشي دلته ګرځي راګرځي دا واړه ماشومان دي دا عمدې بلډینګونو کې ناست دي چرچ ټایم را پرېوته واړه ته ښکته ګېرېدي باتروم خراب اوبه نشته ګراوند نشته او چې سیلاب راشي نو بالټي ځان سره وړی خو څه کوې؟ سر جي بس بیا کله په بالټي وباسو کله څه شي کله څه شي ته څه وایې یاره؟ بیا اوبه به سره غونډې اوبه د باترومونو اوبه نه دي دلته په میدان کې ډنډ شي او دا ماشومان دې لاندې ګرځي دا هر ټایم راغورځېدی شي ماشومان پکې ګیر شي دا به چا په دغه باندې او دا دلته د اوبو سهولیات نشته ګنده اوبه دي ماشومان څکي دا وزیرانو دا بیروکراټ یا بچي په داسې سکولونو کې وي نه جي هغوی ته څه ویل غواړې؟ بس هغوی خو هغوی په غټو غټو سکولونو کې اچولي ولې را پرېږدي نه او بیا چې هغه کې نو غټو غټو سکولونو ته لاړ شي او زمونږ دا غریبانانو بچي دا غونډې سکول ته راځي مونږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ سره ټایم واخیستو او مونږ سره خبرې وکړې او ډېر توجه پکار ده څه وایې بچي څه کې اتم کې خوشحاله دي سکول کې او چې بس دلته اوبو سهولیات هم نشته او باترومونه هم غونډ ښکاري ګرانو کتونکو په دغه ځای به یې ختمه کړو چې الله دې زمونږ او زمونږ د دې بچو مل شي صرف دعاګانې به کوو نور خاص خیر خیریت دی که کار خاص هم نه کېږي نو چې باتروم یې بیا چېرته کې دی بس بیا جمعه یا کور ته ځو باتروم یې بیا بس خپل دغه کنټرول کوو او ګرانو کتونکو دا په خاریه کې سکول دی ښه د دې ټول کلي اوبه دا دې سکول ته راځي هغه سکول پکې لاندې پاتې شو کلی پې بره شو سړکونه جوړ شو نو اوبه دې ته راځي نو چې لږ شانتې باران وشي د دې ماشومانو کار بیا څه وي صفایي وي او سیند هم نږدې څوک پټي اوبه کوي نو هغه اوبه هم دلته راځي ها دا د څوک اوبه بند کړي پټي ته یې ورخوشي کړي نو هغه زموږ په سکول راشي والله چې سلام ګودال دا ډېر ماشومان دي دا سکول ډېر ښکته دی چې باران وشي د اوبه دې کې ولاړ صفایي سره ستاسو نور خو تعلیم پکې نه کېږي باران وشي بیا کسان هم کم راشي زه وایم چې هغه وزیر تعلیم صاحب ته لږ ووایې که نه چې یاره زموږ سکول کې څه مسلې شته دي هیډماسټر ډېر وي خو نه راځي خپل واس کوي خو چې سر جي نه کوي ځکه د سکول ډېر نه راځي خلکو ګرانو کتونکو په دې سکول کې نه اخلاقیات زده کېږي نه پکې زده کړه کېږي نه پکې استادان ډېر هم محنت کوي خو وجه دا ده چې ناست پی نو د بره نه د باندې یو کاڼی راپروزي نو هغه هر څه چې کوم دی هغه ذهن بل طرف ته لاړ شي نو دغه ځای راپرېوته نو څه وخت هم په دې استادانو باندې دا سکول راپروزي د دې علاقې خلکو ته دا خواست دی چې د خپلو بچو دپاره په حقیقي معنو کې اواز پورته کړي.